کار خو ډېر ضروري شی دی. یو کس سره چې روزګار میلو شي ټوله فیملی یې ښه ژوند تېروي او خواروغ د تعلیم د صحت د ټولې مسالې خرڅې کېږي کو چې که زه بیا هم چې هغه کم تاریخ 200-300 سال زوړ مو ګورو او ته وایې چې یارې زه هغه ژوند وګورم نو یا به یې په فلم کې ګورې او یا تیروله لوټ. مینوالو دا وخت ما سره موجود دی د امیدوار NH44 حاجي معروف افریدي چې د HBK چیرمن هم دی. هغه موږ سره موجود دی. نن د هغه نه به تپوسونه کوو د موجوده حکومت حوالې سره. د ټول نه اول خو سرجي تاسو ته هرکلی ویم پروګرام کې یو ډېره شکریه چې موږ ته وخت راکړو. سر دا راته ووایي چې موجوده چې کوم د باړې حکومت دی، باړه کې چې کوم سیاسي سرګرمۍ روانې دي، د حکومت چې کوم MNA-MP دی، د هغې موجوده کارکردګي حوالې سره ستاسو څه خیال دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شاهین بھائی ډېره مهرباني چې ته راغلی. نو د حکومت په باره کې خو زه وایم چې د مونږ هم ښه عوام پوهېږي. د هغو نه پوښتنه کولی شي چې 3 سال کې آیا د هغو چې کوم ژوند و، د هغو چې کوم د بچو تعلیمي و، صحت، روزګار کا ښه شوی وي نو بس بیا مطلب موږ هم پکې څه نشته، بس بیا ښه روان دي. او که غربت زیات شوی وي، بېروزګاري زیاته شوې وي، د خلکو چې کومې مسایلې دي یا زیاتې شوي وي، تعلیم که وګورې نشت برابر دی. لږ ډېر چې کوم و هغه کرونا وجې نه یا هغه سیاسي هغه پکې راغلل نو هغه هم چور خراب کړی دی. ماشومان په کورونو دي تقریبا یو نیم کال وشوه. بیا روزګار په دا لوکا کې وګوره، خاص طور کې دا تیرو چې کومې لرې لوکې دي پاکې خو هر سړی بېروزګاره دی. او چې کم لږ ډېر روزګار دی هغه پرایویټ امو تاسو شوندې خلکو کریټ کړی دی. د حکومت طرفه هېڅ نشته، نه داسې فنډ شته چې یارې دا لوکې یو جنګ به تیر شوی دی و دغو لوکو خلکو له لږې پیسې ورکړو بغیر سوده چا پیسې ورکړي. عام تو دا ټولې دنیا یو دستور دی چې کله یو آفت تیر شي، ایمرجنسي ولګي، جنګ تیر شي، بیا خلکو سره حکومت مدد کوي. هغو له لږې لږې روپۍ ورکړي چې هغو کوربورونه پرې روان شي، دوکانونه پرې جوړ کړي او بیا هغه پیسې دو په کښتونو کې لږې لږې واپس ورکړي. نو په یو هغه کې هم داسې کور نه دی شوی چې موږ چې حکومت د خلکو حالات ښه کړی دی، د خلکو مسالې کمې کړي دي، د خلکو تعلیم، صحت په یو هغه کې هم داسې کارکردګي نشته چې موږ صفات وګورو. نو لکه زه ذاتي خو ته مایوسه یم و عوام به نور پته وي لګي چې عوام به کومه طریقه دو روان هغه کې استقبال کوي. بل یو ډېر ضروري تپوس درنه لرم، که چېرې یو مثال کې طور پر که چېرې تاسو از MNA MPA په دې علاقه کې وئ نو فوري طور باندې به تاسو کم داسې مسایل دي چې هغه د علاقې ته هغه ستونزې مخې ته دي نو تاسو به کم داسې سټیپ اخیستل چې هغه دي نه دي اخیستي؟ نو دا خو اوس هسې یو هغه دی که نه، اوس یې جوړ نه کړم نو اوس به زه څه ویم چې که زه وایم به څه کړي وای. خو دا دی چې زه کم از کم دومره ویلی شوم چې زه به ته ډېر فکرمن وم نو انشاءالله دونه به زه ډېر زیات ښه وای. ما ډېر پلانونه و، سوچ و فکر و دغه لوکې کې څه داسې وړوکي ټیک شوه غاټ کورونه که نه وی موږ سره څه داسې وو چې موږ کولی شول او په لوکا کې یو داسې اکنامک اکټیویټیز ډېر وړوکي کورونه دي چې هغه په پیسو کار نه وي که نه لږ په کوشش کېدای شي چې د هغه کم انډسټریل زون دی موږ په کوخیلو لوکا کې وو. دا اوس لوړو خیبر طرف ټیک شوه، خیبر کې دا هم جوړ وای خو د هغه لا خو هغه مارکینګ هم شوی وه، لوکا مې لوکیټ شوې وه چې دلته به انډسټریل زون جوړېږي. جوړ نه شو که هغه جوړ وای موږ کم از کم 30,000 نه واخله 50,000 روزګار پاکې میلوبېدو. داسې نور مختلف شیونه دي په لوکا کې چا کېدلی شول، په روزګار کې، په تعلیم کې کېدای شول. نو سړی چې یو عوامي نماینده وي، لیډر وي یا اکټیو وي، د قوم مسله مخکې پیش کوي نو بل زوتی هغه پکې نه لري چې یاره زه صرف خپل ځون لا سوچ نه کوي یا لوکې سوچ کوي یا لوکې خلکو سوچ کوي نو بیا الله رب العزت هم څه مدد وي والله کم یو به وي نو بس زه خو وم نه خو که وای بیا به انشاءالله دنه خو به کم از کم ښه وای. معروف صاحب د روزګار حوالې سره ستاسو موجوده څه لایعمل شروع دی، داسې روزګار څه پروګرام یا پروجیکټ تاسو په خپله شروع کړي دي موجوده؟ نو زه به دا ویم چې یو وي یو انیشیټیو د حکومت طرف نه وي، یو انیشیټیو د عام خلکو طرف نه وي.
او حکومت چې کم یو وي په ډیر غټ لیول وي یو غټ پروجیکټ وي او پاکي بیا په لکاو خلک پکې انوالو شي او غلابته یو فایده رسیدای شي او یو پرایویټ سړی کار څومره یو غټ کور شروع کی اوس ګوره مونږ هغه ریسورسز لیمیټډ وي او بیا یو طرف دایم نه ډیر مختلف مو پروجیکټ دي چې پاکي منډه وو د یتیمونو سبق دي د مدرسې دي صحت ډیر شایونه دي نو په یو باندې بیا ټول فوکس نشه راوستای چې ته روزګار باندې کني روزګار خو ډیر ضروري شای دی یو کس لا چې روزګار مې لو شي ټوله فیملی یې خجوند راوي او خواروق د تعلیم د صحت ټول مسالې حل شي مو خلکو لا پیکیج ورکو پیکیج خو بس جو 15-20 ورځې کورو کې بیا ختم شي لیکن چې روزګار وسړی لا دی ورکړو بس عمرې مساله دی وته حل کړه نو مونږ ټیک شو مونږ به لګ ډیر کورونه کړی وي یا مطلب دا سلای کړای کې یا بل داسې وړو کې پروجیکټس کې مونږ خلک ایڈجسټ کړل د زون سره هم څه ایڈجسټ کړل ډیر موږ سره ټولو پریدي په کورونو کې کا په بوړا کې دي کا دلته دي کا په پنجاب کې دي جوته موږ سره او پریدي کا سوندي لیکن موږ به څومره خلک ایڈجسټ وو دا داسې کېدای شي چې ټول د لوکي خلک کم دي مولدوره خلک کم دي دا هم چې دا فوکس کی چې د تیرو او د اوپریدي خلک زون سره وخلی او چې کم عوامي نمائندې دي هغه کوشش وکړي چې د ګورنمنت کم ریسورسز دي دلته استعمال کی او د خلک په مختلف ډپارټمنټس کې مختلف نوکرو کې د خپل خلک ورکی چې یو روزګار مې راوند شي معروف صاحب تیرا یو خسته او زبردست ځای دی تاسو هم تعلق د تیرا سره دی په تیرا کې موجوده مسایل لکه څنګه موږ مخکې یو انټرویو کړی تاسو کتلی مو هغه کې د روډ او انفراستراکچر د هغې نه علاوه ایجوکیشن سیستم هر یو شی د تیرا د دې ځای په مطابق باندې د باړې په مطابق د تیرا ایجوکیشن سیستم او انفراستراکچر بیخي تباه دی د هغې حوالې سره ستاسو څه خیال دی نو تیرا خو مونږ یو ابایي علاقه او دا وغزو چې کوم نمائندې دي یا بس دا سیر کوم ورونه دي غریبونو په مشکل وخت کې دي زه دا به تایم چې دا تاریخ ز ډیر زیات ګورم کنه رومن تاریخ او دل دا مخکې څنګه حالات وو مغل دور کې څنګه حالات وو نو هغه چې مونږ پړو نو هغه کې موږ سوچ یاره اټینګ کې ګوډیم نو جوزونم نو ټریولینګ به څنګه کېدو خلکو رهایش به څنګه وو کورونه به څنګه تو سې کیرو کو چې کذبیام چې هغه کم تاریخ 200-300 سال زوړ مو ګورو او ته وی چې یاره زه هغه ژوند وګورم نو یا به په فلم کې ګوره او یا تیرولا لوړ شای خلکو ژوند چو ګوره کنه نو زه ویم چې دا عام دنیو 200 سال مخکې چې څنګه ژوند تیراولو تیرو خلک هغه ژوند نن تیروي کورونه د نیمه نه زیاتو د خلکو کورونه تاسو کو ار ورزدلی برانډیر ورزدلی دي برانونه زیات کیږي په کوټو کې اوبر بیږي مو په خپل سترګو دار سل دلی دي واشرومونه نشتا هیڅ سہولت نشتا بیا هغه مشمون چې په زنو سکولونو کې سبق وی په چاپړو کې په جمی کې وته روان وي وره ورېدلی وي او دا په چاپړو کې روان وي و هغه چې اوسه تو خې دومره سوړنی ولې وي مشوم وي الله سکول مشوم وي یا به څه سبق وي یا مدرسه کې به څه ځکه نو نهایت غربت ته نهایت په تکلیف کې دي هغه خلک بلکې دغه خلکو نه ایغو زیات حق ته چې د ایغو لا توجه ورکړو دغه ژوند خکو ولته روزګار کریټ کو نو تیرو خلک ډیر مستحق دي د وخت کې او د مونږ د مدد طلبګار دي کور چې مو حساب کې وخلو شکریہ د وخت راکولو مینوالو دا ایچ بی کې چیرمن معروف افریدي چې هغې سره زموږ د خبر ایجنسي د باړې او د تیرا د مسایلو حوالې سره خبرې وکړې نو اوس خپل ورور شهنشاه افریدي ته اجازت ورکړي د الله په امان